الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالبر سے، استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا صفی اللہ سے، حضرت مولانا امین سید سے، حضرت مفتی سمیع الحق سے، خوگرور جناب عبدالواسع صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، اور مجلس کے منگ سرا عالمات ناستیری، محترم خواتین اسلام، دا یو ډېر ښایسته روایت دی د دې جامعې د دې مدرسې چې د خپلو فضلاو دپاره په کال کې د ملاقات، د تبادله خیالاتو او په حالات حاضره باندې د معلوماتو د یو مجلس او نشست انعقاد کوي. او دا مجلس د علم مجلس وي، د ذکر مجلس وي، او دې سره سره د خپل هغه عزم او هغه عهد چې په دې جامعه کې شوی دی د اقامت دین، د اعلی کلمت الله، د قرآن و سنت د خدمت، د هغې د تازګۍ یو ذریعه. نو دا یو ډېر ښکلی روایت دی، ډېر حسین روایت دی، او په دې ښایسته روایت جوړلو باندې، برقرار ساتلو باندې، مخکې بوتلو باندې د دې جامعې انتظامیه زموږ دا شیوخ دا قابل عزت مبارکباد دی. زه د دې دومره علماو په مجلس کې د خپلو مختصر معلوماتو او محدود علم په بنیاد باندې خاص په دې موضوع پاکستان کا مستقبل اور علماء کے لیے لاہم، خاص په دې موضوع باندې یو څو خبرې ستاسو په دې مجلس کې کړم. دا ډېره اهمه موضوع ده، ځکه چې پاکستان په یو کراس روډ باندې، یو دوراهه باندې، یو چوک باندې، او په دغه چوک باندې مختلفې لارې دي. په دې کراس روډ، په دې دوراهه باندې به پاکستان دې وخت کې ضرور ځان له یوه لار منتخب کوي. بین الاقوامي قوتونو او طاقتونو هم ښکاري داسې چې دا فیصله یې کړې ده چې پاکستان به څنګه وي. زموږ په دې وطن کې چې یو بالادست سرپرست حکمران طبقه د طبقه، د علامه اقبال مشهور خطبه ده د 1930 خطبه الاباد. دا زه تاسو ته وایم، دلته چې کوم محققین علما دي او ریسرچ کوي، نو زما به تاسو ته دا درخواست چې تاسو خطبه الاباد چې کومه ده عملا هغه ولولئ. د هغې اقتباسات خو په تاریخ په کتابونو کې شته، موږ یې وینو اورو یم، خو براه راست هغه خطبه کتابي شکل کې موجود ده. هغه خطبه تاسو وګوره، غیر معمولی خطبه ده. په هغه خطبه کې اقبال وایي چې د پاکستان چې د مسلمان د اسلام چې کوم مذهبي تصور دی یا دینی تصور دی، د هغه تصور نه د اسلام سیاسی، سماجی، معاشرتی نظام راوتی دی. د اسلام چې کوم دینی تصور دی یا دینی نظام دی،
نو د هغه تصور او نظام نه د اسلام معاشرتي سماجي سیاسي معاشي نظام راوته او دا ته د یو بل نه نشي جدا کولی که دې کې ته یو ساقط کې نو د نورو سقوط په خپله لازم کی لہذا دا یو وحدت دی دا یو یونټ دی دا ټول یو دی او اقبال چرم د یو جدا وطن د اسلام دپاره د هغې د حصول د هغې د حوالې سره چرې یو ځای په خپل کتاب کې لفظ سیکولریزم نه دی استعمال کړی دغسې قائد اعظم ډاکټر صفدر محمود وایي او هغه په پاکستانیاتو باندې اتھارټي ده د پاکستان په تاریخ باندې اتھارټي ده هغه وایي چې قائد اعظم د پاکستان د قیام نه مخکې 101 مرتبه د پاکستان غایت اسلام خولی او هغه پوره تاریخي حقایق په دې باندې راجمع کړي او د پاکستان د قیام نه پس 14 زره د پاکستان غایت اسلام خولی او په دې کې هیڅ قسمه شک و شبه نشته نو بانیان پاکستان بالکل واضح او چې دا د اسلام دپاره منطقه ده د اسلام دپاره خطه ده سیکولریزم او لیبرلیزم دپاره نه وه یا د یو خاص اشرافیه په نوم باندې بدماشیه او لوټ مار طبقې دپاره د عیش و عشرت اماجګاه او مرکز نه وی د اسلام دپاره قرآن و سنت دپاره شریعت د نظام دپاره د دې دپاره دا وطن حاصل شو شهدای پاکستان چې کومه قرباني ورکړه د انساني تاریخ د ټولو نه لوی هجرت هغه وشو د دې شاته سیکولریزم نه د دې شاته لیبرلیزم نه د دې شاته ډرایوینګ فورس د دې شاته قوت محرکه اسلام سره مینه د اسلام نظام سره محبت د شریعت او نظام مصطفی سره عشق هغه طاقتور قوت محرکه چې خلک یې په دې قربانو باندې تیار نو دا د پاکستان تاریخي پس منظر دی او په دې باندې بالکل یکسو تاسو اوسئ بالکل یکسو د ګیس شک و شبه نشته دا د بانیان پاکستان باده وه عوامو سره الله سره دا د شهدای پاکستان خوب او دا د هغې قرض دی په آینده نسلونو باندې او دا د هغه نسل کم نسل چې د پاکستان حاصل کړی دی دا د هغې امانت دی چې دا وطن د اسلام دپاره او ځکه مولانا مودودي رحمت الله علیه وایي چې د دې وطن مستقبل اسلام سره داسې انختی دی داسې تړلی دی که چېرې دا وطن اسلام ته حواله نه کړی شو دا به خپل وجود برقرار نه ساتي د پاکستان سروایول او بقا او تحفظ صرف په اسلام کې دین علاوه بل څه کې نشته دا تاریخي پس منظر دی په دې بالکل یکسوي پکار بالکل یکسوي پکار ده او خو په کلاو مټ باندې خو په کلکو الفاظو کې خو په زبردست اعتماد سره دا خبره کول پکار چې دا وطن د اسلام دپاره دا خو تاریخي پس منظر بیا دې تاریخي پس منظر سره لمحه موجود کې پاکستان سره دا کوم پاکستان کې چې موږ یو د وخت موجود یو د دې پاکستان صورتحال څه دی دستوري لحاظ سره پارلیماني لحاظ سره معاشي لحاظ سره د اسلام د نظام د عوامو د حقوقو د فلاح و بهبود د قومي سلامتۍ د خودمختارۍ د ازادۍ د وقار د هغې حوالې سره د پاکستان صورتحال سره دا اهمه خبره چې موږ د لمحه موجود د پاکستان نه خبر شو د دې وخت د پاکستان نه خبر شو چې د هغې کیفیت څه دی حالت څه دی نو موږ د مستقبل اندازه درسته لګولی شو عزیزانو دا بدقسمتي ده چې دا وطن د اسلام دپاره حاصل کړی شوی دی خو اسلام ته پکې موقع ورنه کړی شوه د عوامو د دباو په نتیجه کې په 1949 کې یو قرارداد منظور کړی شو ځکه چې هغه اشرافیه چې د هغې پیدایش د پیرنګي په غیږ کې شوی چې د هغې پرورش د پیرنګي په غیږ کې شوی چې د هغې پوره تربیت او تعلیم پیرنګي کړی
چې هغه د فرنګي د ایجنډې هغې عملاً علمبردارو، هغه طبقه د پاکستان قیام سره دا خبره شروع کړله چې دا وطن سیکولریزم دلته پکار، دلته لیبرلیزم پکار، او د اسلام په نظام باندې شکوک و شبهات شروع کړل. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه د جماعت اکابرین او نور علماء کرام د دې خطرې په مقابله کې عوام راوچت او د عوامو په دباو باندې حکومت دا خبره پرې کړله او فیصله کړله د قرارداد مقاصد په صورت کې چې تر اوسه پورې د پاکستان د دستور قابل تنفیذ قابل عمل حصہ ده، سبسټینټیو پارت ده، قابل تنفیذ قابل عمل حصہ ده. هغه قرارداد مقاصد کې حاکمیت اعلی د الله تعالی ومن، هغه قرارداد مقاصد کی سپریم لا بالاتر قانون قرآن سنت او غایت د پاکستان اسلام اٹھاکلی شه سرکاری طور. مولانا مودودی رحمت الله علیه هغه ته یو مصنوعي انقلاب ویل. انقلاب خوده اهمیت په خپل ځای دی، خو یو داسې انقلاب دی چې بره خو راغی، خو هغه انقلاب سره د هغه وخت قیادت یا ملکی قیادت یا قومی قیادت د سوچ او د فکر او د کردار حوالی سره هماهنګ نه. ریاست دستوری او قانوني طور د اسلام خبره کوي، د نظام مصطفی او د شریعت خبره کوي، او د ریاست واک او اختیار په مملکت او په ریاست او په سیاست او په حکومت چې د چا قبضه ده او د چا په لاس کې دی او چا سره واک دی، داغه سوچ، داغه فکر، داغه کردار هغه د اسلام الټ او متضاد. دا هغه مسله ده چې د 1947 نواري تر اوسه پورې پاکستان ته مخامخ او د دې مسلې حل تر اوسه پورې د پاکستان عوامو روی نشته، د خپل ووټ په طاقت باندې روی نشته، دا مسلې حل نه کړله. په دې وجه د پاکستان روح مسترب دی، په دې وجه پاکستان خپل اهداف حاصل نه کړو، په دې وجه پاکستان 15 او یا کاله کې د کامیابو په ځای د ناکامو فرش دی. دا حقیقت وجه ده چې د ریاست کوم نظریه ده او ریاست کوم هدف ځان ته قانونا او دستورا ټاکل دی، هغه هدف او هغه نظریه سره هماهنګ قیادت پاکستان ته نه دی ملاو شي. کاغه فوجي ډیکټیټرشپ دی او کاغه ډیموکراټک رولرز دی، کاغه عسکری آمران دي او کاغه جمهوری حکمران دي. د کیس فرق نشته، دا د سوچ، دا د فکر، دا د عمل، دا د اهدافو، دا د ترجیحاتو حواله سره بالکل یو شان. دا ټیک ده چې یو به د ټوپک په زور راغلی او د عسکر په زور به راغلی او بل به د ووټ د پرچې او د بیلټ په بنیاد باندې راغلی، خو په ترجیحاتو کې، په اهدافو کې، په انداز حکمرانۍ کې په دې کې هیڅ فرق نشته. دا مسله ده د پاکستان. دا د دې مسلې د وجه نه نه یې وطن کې اسلام نافذ شو، او چې اسلام پکې نافذ نشو نو دا مسترب و، او د هغه استراب د وجه نه دې وطن ترقي ونه کړله. د لوټ مار یو طبقه اپنے پاکستان باندې مثلا 1% د 1% نه په هیڅ صورت باندې زیات نه ده. 1% طبقه د میکسیمم زیات نه زیات 1% حکمران اشرافیه چې څه ته ویل کیږي، چې پای کې فوجي اشرافیه، سیویلین اشرافیه، لوی لوی کارخانه‌دار، غټ سیاسي لیډران، لوی لوی تاجران او بزنسمنان او غټ جاگیردار شامل دي. دا د 1% نه سیوا نه. دغه حکمران اشرافیه، دته حکمران اشرافیه وي. دغه حکمران اشرافیه چې پای کې عسکري، پای کې سیویلین، پای کې کارخانه‌دار کارپوریټ سیکټر، پای کې بزنسمن، لوی لوی تاجران او پای کې فیوډلز، غټ جاگیردار شامل دي. دا 1% طبقه په پاکستان مسلط.
دې دا وطن د اسلام نم لري ساتلی دی ځکه یې درې پرورش پیرنګي کړی دا د پیرنګي په غیږ کې پیدا شوي دي د هغې په غیږ کې لوی شوي دي هغې یې تربیت کړی دی هغې د هغې نه رهنمایي دي هغې طرف ته ګوري دا ذهني غلامان دي دی دا وطن لوټ کړی دی دا وطن د اسلام د نظام نه محرومه ساتلی دی او د دې د تورو عملونو د لاسه وطن د معیشت په میدان کې د تعلیم په میدان کې د انصاف په میدان کې دا رستو دی او عملا د وطن ازادي ګاڼه ده زه یو څو بطور نمونه څیزونه تاسو ته ږدم دا ډېر اوږد بحث دی خو صرف بطور نمونه یو څو څیزونه تاسو ته ږدم لومبی څیز تاسو وګورئ د پاکستان ترقي دې وخت کې چې کوم جدید اعداد و شمار دي د هغې مطابق پاکستان د ځمکې په مخ څه د پاسه 200 ملکونو کې په هغه کم ترقۍ کوونکې یو کم 10 ملکونو کې چا د ټول نه کم ترقۍ والی چې د هغې د ترقۍ رفتار د ټول نه کم څه د پاسه 200 ملکونو کې 29 ممالک सबसे कम तरक्की करने वाले ममालिक बागी के पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हुई द इंसानी तरक्की इशारिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेहरा दलता द इंसानानो द जन सहूलियात द इजाफा बांधे सुम्र हुकूमत वसाइल लगी सुम्र मनसूबा जोड़ी और सुम्र दे वाले सर क्वेश्चन कही देता वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द इंसानी द तरक्की इशारिया دی وخت کې پاکستان د انساني ترقۍ په اشاره کې په کته روان دی سکال د پاکستان هیومن ډیولپمنٹ انډیکس و درجه کته لاړ دنیا په بره روانه ده پاکستان په کته لاړ دا د پاکستان د ترقۍ صورتحال په دې وجه باندې تعلیم نشته 50% غستا شرع خواندگی را په 22 کروڑ کې 11 کروڑ انپڑھ دي 75 साल की ताकि तालीम वर को सेहत निश्तर पाकिस्तान के पसलों के दुश पे तब बीमारे द गंदो को दलासरी का सफा व खल को तमिलावशी पसलों के बाद दुश पे तब बीमारे पखपल खलासी शी खत्म बशी द इलाज जरूरत पे पाती निशी दस्कुल सफा को बुनियादी जरूरत थे वाटर बॉन्डेड डिजीजेस 62% दुश पे तब फीसद दा गंदो बो सर तड़ी बीमारे چې دا غینه خلق مختلف آگی دا د انسانی ترقی صورتحال بیا دا ملک په قرضونو کې گیر دی تاسو د دې ملک د قرضو صورتحال وګورئ چې د ملک یو قانون دی هغې ته وایي FRDL 2005 فسکل ریسپانسبلټي اینڈ ډیټ لیمیټیشن 2005 دا پاکستان 2005 کې یو قانون پاس کړی د پارلیمنت هغه کې لیکلي چې زمونږ قرضې زمونږ د قومي آمدنۍ د 80% نه سیوا شي نو حکومت ته به بیا قانونا اجازت وي چې نورې قرضې وایي د قومي آمدنۍ زمونږ چې دی د هغې 80% نه سیوا شي نو قانونا به حکومت ته اجازت نه چې نورې قرضې وایي تاسو ته پته هر دې وخت کې پاکستان قرضې چې پاکستان باندې د پاکستان د قومي آمدنۍ څومره دي هغه 60% نه دي هغه د 100% نه سیوا شوي دي 102% پاکستان نورې قرضې په خپل قانون جوړ کړی په خپل د خپل لاندې کوي په خپل قانون جوړ کړی په خپل د هغې خلاف ورزي کوي په خپل قانون جوړ کړی په خپل د هغې په هغې عمل نه کوي دا د قرضو صورتحال 59,000 ارب روپے تقریبا 2.5 لک روپے هر پاکستانی مقروض دی دا ډېره لویه قرضه ده دا قرضه په پاکستان نه لګېدلې که دا لګېدلې وه نو زموږ هیومن ډیولپمنټ انډیکس زموږ د انساني ترقۍ اشاریه به دا نه وه د وطن کې به د تعلیم صورتحال دا نه و د وطن کې به د صحت صورتحال دا نه و د وطن کې به د سکلو د صفا اوبو صورتحال دا نه و خو دا 59,000 ارب روپے دا دومره زیات قرض دی چې تاسو دا خبره د یو بل مثال نه په دې ځان پوهه کې د پاکستان د 2022 بجټو 9.5 ټریلیون 9,500 ارب دا د پاکستان د 2022 بجټ موږ دومره قرضې اخیستې دي چې زموږ په 9,500 ارب روپو بجټ کې
4,000 ارب روپے مونږ په سود کې ورکو. 9,500 ارب روپے ستا ټول بجټ دی، په هغې کې 4,000 ارب روپے ستا نه سودخوار واوسي، تا ته صرف 5,500 ارب روپے پاتې شي او ستا خرچ دی 9,500 ارب روپے. نو دا 4,000 ارب روپے به د کوم ځای نه راځي؟ د دې لپاره نورې قرضې علي، په نور سود باندې علي. نو داسې یو سلسله روانه ده. دا د ترقۍ صورتحال. بیا دا د قرضو صورتحال. بیا دې سره تاسو وګورئ چې پاکستان کې د لوټ مار دا طبقه ده. دا د لوټ مار طبقه داسې ده، تاسو ته ما وویل چې دا 1% هم نه ده، د 1% هم کمه ده، خو دا طاقتوره ده، دا با اختیاره ده. دا د حکومت په ایوانونو باندې تصرف لري. دا د هر قسمه محاسبې نه بالاتر ده. دا یو بل سپورټ کوي، یو بل له کومک او تقویت ورکوي، دا د یو بل تحفظ کوي، دا چېرې د یو بل محاسبه نه کوي. دا مسلط ده په دې وطن. دا په خپلو کې رشته دار هم دي ټول. دا لوټ مار تاسو وګورئ چې یونایټډ نیشن اداره ده، UNDP یونایټډ نیشن ډیولپمنٹ پروګرام، چې هغه د دنیا د ډیولپمنٹ لپاره، ترقۍ لپاره مختلف ممبر ملکونو سره مرستیال کوي، منصوبې جوړوي، ټیکنیکل سپورټ ورکوي، مالی سپورټ ورکوي، تعاون کوي. UNDP دا د UNDP ریپورټ دی، اوسنی ریپورټ دی، یعنی کال یو نیم 2 کاله زیات جوړ نه دی. هغې او د حکومت پاکستان ته ورکړی دی. سابق وزیر اعظم عمران خان ته دا ریپورټ یونایټډ نیشن د ادارې UNDP ورکړی دی. په هغې کې دا لیکلي دي چې د پاکستان چې کومه حکمران اشرافیه ده، دا د دنیا بېرحم اشرافیه ده. د دې په خپلو عوامو هېڅ ترس نشته. دا بېرحم اشرافیه هر کال 17.4 ارب ڈالر مراعات اخلي. گرانٹس، عطیات، ټیکس نه استثناء او سبسیډیز، د دې په صورت کې 17.4 ارب ډالر چې د پاکستان د بجټ نیم بجټ دی، 50% بجټ دی، دا خلک مراعاتو په صورت کې دي. او دغه اشرافیه څوک ده؟ UNDP ریپورټ کې لیکلي څلور د ټولو نه زیات فایده دا 17.4 ارب ډالر چې دا څلور طبقې دي. نمبر 1 کارپوریټ سیکټر، دا غټ کارخانه دار، دا د چینو د میلیونو مالکان چې دي، دا د سیمټو د کارخانه دار چې دي، دا د سټیل دا غټ کارخانه دار چې دي، دا کارپوریټ سیکټر، صنعتکار طبقه، دا نمبر 1. نمبر 2 غټ بزنسمنان، لوی تاجران چې ملک او بیرون ملک په لوی پیمانه تجارت کوي، هغې ځان له دا مراعات لري د حکومت. نمبر 3 جاگیردار، غټ جاگیردار، چې څومره غټ جاگیردار دی دومره غټ مراعات اخلي. اور نمبر 4 فوج. پرونه بل سپریم کورټ کې چیف جسټس ہوئے، د نیب په دې قوانینو کې چې دې کم ترامیم کړو، به مخالفت کړو، ما پکې ترامیم راوړو، هغه مسترد کړل، هغه اوس سپریم کورټ کې چیلنج شوی دی د حکومت هغه قانون. په هغې کې چیف جسټس وایي چې تاسو د نیب د قانون نه فوج له استثنا ولې ورکړې ده؟ د ټولو نه غټ کاروبار خو فوج کوي. دا 2 ورځې مخکې چیف جسټس ابزرویشن د هغه تبصره وه. نو دا 4 طبقې، دا لوټ مار، دا وطن د دې په قبضه کې دی، دا وطن د دې غلام دی، او دا طبقه براه راست په رابطه کې ده عالمي استعمار سره. دا طبقه د اسلام نه خوفزده ده، دا طبقه د شریعت د نظام نه خوفزده ده، او د هغې وجه دا ده چې اسلام او شریعت ته هر قسمه استحصال جوړه وباسي. لوټ مار نه مني، د انسانانو د سرونو د پاسه د انسانانو خدای نه مني، طبقاتی تقسیم نه مني، ظلم نظام نه مني. نو دا د اسلام نه خوفزده ده. دا د UNDP ریپورټ
دا پرایویټ بجلیګرې جوړې شوي دي. زه خو تاسو ته شیخ صفي الله صاحب ته به دا درخواست هم کوم چې ستاسو د څه ملګري د شریعت په رڼا کې پرایویټ بجلیګرې چې جوړې شوي دي د هغې جایزه دې ووایي. دا به یو ډېر دلچسپه مطالعه او ډېر دلچسپ حقایق به تاسو مخې ته راشي. د قرآن و سنت په رڼا کې پرایویټ بجلیګرو چې کومې معاهدې شوي دي او کوم پرایویټ بجلیګر جوړ شي د هغې پوزیشن سره د هغې حیثیت سره د قرآن و سنت پر دا لږ جایزه والی. دا یو تحقیقي مقاله وي. تاسو به حیران شئ د دې ټول اعداد و شمار دا په انټرنیټ باندې موجود دي، په اسانه تاسو ته ملاوېدی شي، اخبارونو کې هم شایع شوي، ځینې په اردو کې دي، ځینې په انګریزۍ کې دي، تاسو له څوک ترجمه کولی شي. تاسو به حیران شئ چې دې طبقې داسې لوټ مار کړی دی او هر حکومت دا طبقه پروټیکټ کړی دی، تحفظ یې ورکړی. صرف د یوې مطالعې د سینټ آف پاکستان د یوې سټډي مطابق 1000 ارب روپے ناجائز دی اغستی دا عوامو. 1000 ارب روپے د یوې ضروري نه چې دا فکر دا په سیوا کې دی چې کمې دی نشي. دا د شمار دا طبقه لوټ مار لکه دا ملک چې د شرمخانو ته ډاکوانو ته غلو ته حواله یي هغې لوټ مار کوي او هغې کې بالکل سره رحم او ترس نه. دا چینه شوګر مافیا حکومت چینی قیمت 55 روپو نه 110 ته ورسېد. حکومت خپله کمیشن جوړ کړو. کمیشن وي چې ناجایزه طور 1500 ارب روپۍ د خلکو د جیبونو نه ویست. دا اوس د تېرو ورځو کې ډالر قیمتونه سیوا شو. اچانک حکومت په خپله ومنله، په دې حکومت کې د ډالر قیمت په بره وښود. حکومت په خپله ومنله چې بینکونه دا کوم بینکونه چې دلته دي دی ناجایزه طور مصنوعي طور باندې د ډالر قیمتونه په بره وخوجول او 30 ارب روپو نه سیوا پیسہ پیدا کړل. او دا کومه پیسې چې دی پیدا کړل دا خدا خو چې ډالر قیمت بره لاړ نو موږ به خلکو ته دا قرضې په ډالر کې واپس کوو. نو په موږ باندې په اربونو روپو قرضه نوره سیوا شوه. ځکه چې د روپۍ قیمت پریوځي، یو ډالر په 100 روپۍ دی نو په تا قرضې لږې دي او په یو ډالر په 200 شي نو ته خو روپۍ راغونډې او بیا به په ډالرو کې بدلې نو ته بیا 200 روپۍ راغونډې یو ډالر به جوړي. نو په پاکستان په سونو اربا په زرګونو اربا قرضه بره لاړ. دا ظلم دی، ظلم دا د قوم د بچو سره، دا د قوم زنانو سره، دا د قوم افرادو سره ظلم دی. هیڅوک یې مخنیوی نشته. دا ټول یو بل سره ملاو دي په دې سیس کې. نو دا یو لوټ مار په دې کې روان دی. بیا دې سره تاسو وګورئ عدالتونه. ته به حیران شې چې په دې عدالتونو کې کوم خلک ناست دی د هغې هم په دې عوامو باندې ترس نه کېږي. هغه چیف جسټس قاضي فایز عیسی یو مجلس کې ورته چا چټ ولیږه، سوال ورته چا ولیږه. هغه وایي چې دا سوال زه ستاسو نه کوم. چیف جسټس نه دی، سینیر موسٹ جج دی، د دې نه پسې چیف جسټس نمبر دی. چا ورته سوال ولیږه چې جسټس صاحب ته د موجوده عدالتي نظام نه مطمئن یې او ستا په خیال دا نظام انصاف ورکوي؟ هغه دا سوال ولوسته او بیا وایي چې دا سوال زه ستاسو نه کوم. په دې مجلس کې څومره خلک ناست دی چې تاسو کې کم سړی د موجوده نظام عدالت او نظام انصاف ته مطمئن دی؟ په ټول مجلس کې یو قسم لاس اوچت نه کوي. حالانکه پای کې غټ غټ وکیلان او دانشوران او پوهان ناست، یو قسم لاس اوچت نه کوي. او هغه دا وایي چې دې مطلب دا دی په دې عدالتي نظام او په دې نظام انصاف مکمل عدم اطمینان دی، نو کانفیڈنس دی، عدم اعتماد دی. 21 لاکھ مقدمات دا زیر التوا دي. 21 لاکھ مقدمات جمع شوي او دا په بره روان دي. دې ته انګریزي کې وایي سنو بال ایفیکټ. سنو بال ایفیکټ دې ته وایي که چېرې ته
د یخو علاقو چې څوک ته د واورې نه یو بال جوړ کړي که نه او هغه د غر د سر نه راورغړی نه چې په کته راځي هغه سره نور واوره انخلي نه غټېږي نو دې ته سنو بال افیکټ وایي دا سنو بال دا دقسې د واورې د بال په شان غټېږي ایکسپینډینګ بیلون پوکڼی دی چې هوا ورکوي او هغه غټېږي دقسې دا غټېږي 21 लाख मुकदमा सुप्रीम कोर्ट په خپل وایي 13 کاله او 7 ټایم دی د جایداد یو مقدمې د فیصلې او په دې صورتحال کې ججان په څه باندې اخته دي ججان په مراتو اخته دي سابق چیف جسټس چې ریټایر کېده د ریټایرمنټ نه مخکې خپل پنشن سیوا کو او د ځان د پاره د نوې بولټ پروف ګاډي او هغه سکیورټي لکه ایز ا چیف جسټس چې دته ملاويږي هغه به بطور ریټایر جج دته ملاويږي دا غي منځوري ورکړه جسټس کایس وایس عیسی یو ته یو خط لیکو چې ستاسو په زړه کې رحم نه چې دلته په سلو کې دوه شپې ته بیماری د غندو بودل اصلي او ته ځان ته د ریټایر جج په حیثیت سره د حاضر جج مراعات اخلي دا غي منځوري ورکړي دا نه خو څوک په دې دنیا کې تپوس نشته ځکه چې ته قاضي القضاء ته چیف جسټس خدای الله خو یو عدالت شته یو وخت به راځي چې دې تپوس وکړي نو دا عدالتي نظام دی چې هغه ګنده نظام دی هغه ظلم سپورټ کوي هغه زیاتې سپورټ کوي هغه کریمینلز او جرایم پیشه خلکو ته تحفظ ورکوي حوصله افزایي ورکوي دا د پاکستان عدالتي نظام صورتحال دی عزیزانو دې سره سره دا خو د ملک د ترقۍ صورتحال ما تاسو ته دې سره دا وطن عملاً غلام دی د دې وطن پارلیمنت غلام دا د IMF نه قرضې اخیستل کېږي دا سودخوري ادارې دي دې د هغه قرضو ورکولو نه مخکې د دې دا خبرې یقیني کړي چې دا قرضه به ته واپس کړې څنګه دا خبره ورسره اول نه یقیني کړي عملاً موږ ته وښیه مشق راته وکړه ایکسرسایز راته وکړه چې دا به واپس کړې څنګه نو چې کله دوی ورته هغه ایکسرسایز وکړي او هغه پرې مطمئن شي د هغې نه پس قرضه ورکړي هغه ایکسرسایز څنګه هغه ایکسرسایز دای چې دی ورته موږ بجلی قیمتونه دوره سیوا د ګیس قیمتونه به دوره سیوا کو داینه به دوره مدن راځي د یوریا سری قیمت به دوره سیوا کو داینه به دوره مدن راځي ضرورت زندگی چې دا پاخي باندې به دوره ټیکس لګو داغه به دوره مدن راځي خلکو له چې ګرانټس یا سبسيډي یا مرعات ورکو دا به دوره کټ کو په دې به دوره مدن راشي نو دا ورته خو نه ورته یو ټیک ده او بیا ور سره دغه سيزونه د معاهدین د نکاتو په تور اولی کی چې دا کار بکې دا نه چې په جبه به و بیا به نه کې دا بکې او کني کې نو دا قرض به زه په کستونو در کومه او د هر کس نمخ کې به زه جایزه اخلم چې هغه شرایط چې تا ما سره لیکلي دي هغه عمل کیږي او کنه نو هر درې میاشتې پس د IMF یو وفد راځي دلته زموږ پوره جایزه اخلي او دا غینه پس هغه ته اشاره وکړي چې اوزه دا کیس جاری کا یا مجاری نو دا ذات دی دا ذات نه دی عملاً د قیمتونو د تعین اختیار هغه په خپل لاس کې اغسته سټیټ بانک معاشي شریک دی سټیټ بانک دولت پاکستان دا چې نوټونو په شا باندې لیکلي دا د پاکستان معاشي شریک دی په دې معاشي شریک باندې براه راست او خپل کس کینی دا تیر گورنر چې درې کاله دا خو د هغې ملازم په مصر کې او د مصر نه ولا تبادله وکړه پاکستان ته او د پاکستان د سټیټ بانک گورنر کدرې کاله دا ازادي ده دا وطن غلام دی دې سره سره د قرضونو سره تهذیبي اهداف تړلي شي تهذیبي اهداف نظریاتي اهداف هغه ور سره تړلي شي دا پاکستان پرون د FATF د لیست نه وته FATF څه شی په دې باندې یو مطالعه وکړه فاینانشل ایکشن ټاسک فورس دا یو د FATF تنظیم د FATF اهداف د FATF
لایحه عمل او د پاکستان حواله سره د FATF پالیسی په دې باندې ځان له او د قران او سنت پر اړه کې د دې جواز د دې لکه جایزه و دام یو تحقیقي مقاله دلچسپ حقایق په تاسو له مخې راشي. FATF اس قسم قانوني حیثیت نه لري، دا اقوام متحده نه ده، دا د بدمعشانو یو کلب دی، یو 2 درجن ممالک دي ترقی یافته، او دا غیزان یو تنظیم جوړ کړی دی، هغه ته FATF نوم ورکړی دی. د هیڅ قانوني حیثیت دنیا کې نشته، او هغه دا د خلکو لاسونه تاوي، د مختلفو ملکونو لاسونه تاوي، عام ټویسټینګ ورته وي، او خپل مقاصد ته تیاری، او کچروي دا کار نه کوي نو موږ در باندې پابندې لګو، موږ سره تجارت نه کوو، موږ سره لین دین نه کوو، موږ به تاسو په باره کې په بین الاقوامي فورمز باندې خبره کوو، خلک مجبور کړي په دباو باندې. نو فاینانشل ایکشن ټاسک فورس هم پاکستان راوړي، خو تاسو نن اخباراتو ګورئ، نن اخباراتو کې دا لیکلي دي چې پاکستان د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په نکاتو باندې خیسته انداز سره عمل درآمد. دا خیسته انداز سره عمل درآمد چې لري مطلب دا دی چې ډېر خیسته انداز سره غلامي وکړه. دا الفاظ تاسو په خپلو اصطلاحاتو کې بیا بدلوئ، په خیسته انداز کې غلامي وکړه. خو دې سره دا ویلي چې موږ یې وباسو د ګرې لیست نه، د خړ لیست نه وایټ لیست ته یې کوو، سپین لیست ته یې بوځو، خو موږ به پرې نګراني کوو، نگرانی به پې کوو، دا توره به پې ځوړندی. زمونږ ټیم به راځي هر 3-4 میاشتې پس، او دلته به ګوري، دلته به ګوري. ما ته په دې سره د پاکستان پارلیمنټ کې په مختلفو قوانینو کې چې ما ترامیم راوړي، ما ته به د حکومت سکریټریانو کلاو دا خبره کړې ده چې په دې کې موږ هیڅ قسمه ترمیم ځکه نشو کولی چې دې کې موږ ته اجازت نشته د FATF د طرف. دا قانون خو هغې جوړ کړی او هغې راوړی دی، دې کې د بدلون اختیار موږ ته نشته، دا ریکارډ باندې ده. پاکستان د پارلیمنټ چې کوم قوانین پاس کړي دي، ما په احتجاج هم کړی دی، د هغې قوانینو په اعراض و مقاصد بیان کې سټیټمنټ اف آبجیکټ اینډ ریزن د هر قانون په آخره کې یو پیراګراف به لیکلي چې په هغې کې لیکلي چې د دې قانون اعراض و مقاصد څه دي، هغې ته د اعراض و مقاصد بیان وي، سټیټمنټ اف آبجیکټ اینډ ریزن. په هغې کې به کلاو دا لیکلي وو چې دا قانون موږ ځکه جوړو چې دا د FATF مطالبه ده. نو ما ورته وویل چې دا پارلیمنټ خو د الله حاکمیت اعلی مني، قرآن و سنت سپریم لا مني، او دا به د پاکستان د عوامو د خواهشاتو نمائندگی کوي، د پاکستان د عوامو د تمناګانو نمائندگی به کوي، د FATF نه. نو تاسو په دې قوانینو کې چې دا لیکلي دي چې دا قانون موږ ځکه جوړو چې FATF راته ویلي دي، نو د ځمکې په مخ ما ته بل پارلیمنټ داسې وښیه چې هغې خپل د قانون سازۍ اختیار په زرګونو کیلومیټره لرې یو ادارې له ورکړي. دا خو تا د خپل قانون سازۍ اختیار هغې له ورکړو. لیجسلیټیو اتھارټي د قانون سازۍ اختیار دا یو مقدس امانت دی چې د 22 کروڑ پاکستانیانو د قرآن و سنت په دایره کې دننه دې پارلیمنټ ته سپارلی دی، او دې پارلیمنټ هغه اختیار راواغسته نو پیرس ته او لندن ته او واشنګټن ته یې حواله کړه. دا خو ظلم دی. د FATF چې کوم مقاصد دي 4 دي، په دې ځان پوهه کړئ. په یو جمله کې درته وایم. نمبر 1، د انډیا بالادستی پاکستان دی اومني او د کشمیر دی دستبردار. نمبر 1، ټیرر فاینانسینګ چې دی، دهشتګردي، هغې له مالي سپورټ ورکول، پاکستان باندې دا الزام دی، دا د دې دپاره دی د انډیا بالادستی تسلیمول او کشمیر د دستبرداري ده. نمبر 1. نمبر 2، چین سره چې کوم ډیفنس معاهدې دي، د دې تفصیلات په دنیا سره شریکې او د دې نه وروسته شي، دا په مخکې مه بوځئ. نمبر 3، امریکې او یورپ سره چې پاکستان کوم د هغې ټوپک له اوږه ورکړې وه په مختلفو محاذونو باندې، د هغه د 1950 نه
سیټو او سنټو چې د روس خلاف مونږ د امریکې په معاهدو کې شو، د هغه وخت نه دا سټریټجیک تعاون به جاری ساتي، دا تزویاتي کومک به مونږ له راکوي. او نمبر 4 د پاکستان سیکولرایزیشن یا ډي اسلامایزیشن، اسلام واپس کول او سیکولریزم خورول، دا څلور مقاصد. بظاهره دا نه وایي خو عملاً چې کوم شرایط دي هغې نه هم دا څلور څیزونه مخې ته راځي. نو دا موجوده صورتحال دی د پاکستان. او بیا د پارلیمنت او د قانون سازۍ حوالې سره خبره راغله، شرمناکه قانون سازي د پاکستان پارلیمنت کوي، شرمناک. د پاکستان په دستور کې چې کوم اسلامی دفعات دي، هغه اسلامی دفعات سری آرټیکل 1 هغه کې د وطن نوم دی اسلامی جمهوریه پاکستان، اسلامی. آرټیکل 2 هغه کې لیک دی د پاکستان سټیټ ریلیجن، سرکاری مذهب به اسلامی. آرټیکل 2A 2 الف هغه کې لیکلي دي چې قرارداد مقاصد به قابل تنفیذ صحیح او قرارداد مقاصد ما تاسو ته بیان. دغه سه آرټیکل 35 هغه کې لیکلي چې د ریاست په دا ذمہ داری چې هغه به د بچی د مور د نکاح د ادارې او د خاندان د دې تحفظ وکړي. دا ډېر ښایسته خبرې دي. د بچی د مور د نکاح د ادارې او د خاندان د ادارې تحفظ وکړي. The state shall protect the mother, the child, the marriage and the family. دا د اسلام تعلیمات دي. بیا آرټیکل 16 دی. آرټیکل 16 مونږ ته دا د تنظیم سازۍ اجازت راکوي. آرټیکل 17 مونږ ته د جلسې اجازت راکوي. آرټیکل 19 مونږ ته د تقریر او د تحریر اجازت راکوي. دا ټول د اسلام تعلیمات دي. اسلام وایي چې انسان آزاد دی، دا غلام نه دی، دا د الله تعالی بنده دی او د الله او د الله د رسول پر احکلی شوی دایره کې دی آزاد دی. دغسې آرټیکل 37 کې لیکلي دي چې شراب به منئ. آرټیکل 38 کې لیکلي دي چې سود به منئ. دغسې آرټیکل 41 کې لیکلي دي چې صدر به مسلمانی. دغسې 62F 62F هغې کې لیکلي دي چې د پارلیمنت ممبر د مجلس شورا ممبر به امین او صادقي. د افسوس خبره خدا ده چیف جسټس هغه رضوی د پی ټی آی یو کس هغه په دوکه باندې الیکشن کمیشن نه اهله کړو، فیصل واړه. نو دا هغه سپریم کورټ کې اپیل وکړ. اوس خو دا هغه لیډر هم نه اهله کړ. سپریم کورټ کې اپیل وکړ چې زه دې قانون 62F تحت نا اهله شوی یم چې تا امین او صادق نه یې. نو چیف جسټس وویل چې 62F چې دی دا ډریکونین لا ده، خوفناک قانون دی او دا بلیک لا ده، دا تور قانون دی. دا د شرم خبره ده. 62F امین او صادق معیار مقرروي د مجلس شورا د ممبر دپاره. دا تور قانون نه دی، خوفناک قانون نه دی، دا د قرآن و سنت مطالبه ده. نو دا اسلامی شناخت دی. دغسې آرټیکل 227 دی، 228 دی، 229 دی. په دې یو تحقیقي مقاله ولیکې چې د پاکستان د دستور اسلامی شناخت او د پاکستان د دستور اسلامی دفعات کم کم دي. خو عملاً ما څنګه تاسو ته وویل چې کم خلکو سره قیادت دی هغه خلک د اسلام نه خوفزده دي. د هغې پیدایش، د هغې پرورش د فرنګي په غېږ کې شوی دی او هغې د فرنګي ایجنډې له دلته دوام ورکوي. نو دستور دا ښایسته دفعات لیکلي دي، خو عملاً په پارلیمنت کې داسې خلک ناست دی چې زما په مخ کې یو سینیټر 3 ځله کوشش وکړو چې سوره اخلاص ووایي او 3 ځله یې غلط ووایي. 3 ځله یې غلط. بیا ورته خلکو وایي کښېنه. نو د دغه اصل مسله ده.
د دې په وجه باندې داسې قانون سازي کې چې شرمناک دا ټرانسجنډر قانون دا خو شرمناک قانون دی دا په ټوله دنیا کې په 19 ملکونو کې دی په عالم اسلام کې په یو ملک هم نشته په ټوله دنیا کې په 19 ملکونو کې دنیا کې کافران دهریا سیکولر ملکونه هم دي هلته هم نشته دا شرمناک قانون دی دا د واده دا د نکاح دا د خاندان په اداره باندې حمله ده دا ثقافتي دهشتګردي ده دا یو شیطانی قانون دی بلیک لا دا ده دا دی جوړ کړی او اوس چې راوچت شي نو بیا عجیبه خبرې کوي او زه په دې باندې ټول طبقې علماو ته خراج تحسین پیش کوم چې زبردست قسمه عوامي شعوري په دې راوچت کړی ما سوال کړو په سینټ کې او دا د امریکې په سازش او د هغې په وینا شوی دی د امریکې سفارتخانه هم جنس پرسته براه راست سپورټ کوي علانیه سپورټ کوي اعلان د دې خبرې هغې کړی دی پر خپل ټویټر اکاؤنٹ باندې چې موږ پاکستان کې هم جنس پرستی سپورټ کوو او هم جنس پرستو له د حقوقو دعویدار یو دا کلاو دا خبره اعلان هغې کړی دا پټه خبره نه ده ما سرټ کې تاسو کو چې دې قانون تحت بیا څومره خلکو خپل جنس بدل کړي ما ته تقریبا 29000 لیست راکم هغه پوره تفصیل ما بیان کړی دی بار بار چې کله دا پریشر راغی دباو راغی نو اوس وایي چې دا په غلطۍ سره شوي ما ته نادرا چیرمن په فون باندې ووی چې دا کوم اپریټر زما دا فون میلاو که تاسو د خبرو لپاره د دې اپریټر نوم دی ناهید نو دا داسې شوی چې ته د ناهید چې دی د شناختي کارت دپاره درخواست جمع کو او نادر حواله ته درخواست راغی نو هغې وایي چې لیک خو پکې ناهید دی او د په خپل جنس کې مرګ کړی دی نو دا خو د ده نه غلطي شوې ده ځکه چې ناهید خو د ښځو نوم وي نو ده یې ښځه نوم ډک نو دا دغه غلطي وه دا 29000 ما ورته خدای رسول خاطر وکړه دروم وایي یا ته څه وایي غلطي خو یوې دوی 29000 غلطي نو هغه خبره اوس بیا ثابته شوه اسلام آباد پولیس دپاره اشتهار ورکړ نو په هغه اشتهار کې ورکړي چې د ټرانسجنډر اکټ 2018 مطابق ټرانسجنډر هم د پولیس د برتۍ دپاره درخواست ورکولی شي نو تاسو ته پته ده پرون نبره د اسلام آباد پولیس په خپل ټویټر او فیسبوک اکاؤنټ باندې هغه تفصیلات شایع کړي چې څومره خلکو درخواستونه جمع کړي د اسلام آباد پولیس دپاره چې څومره ښځو درخواستونه جمع کړي د هغې تعداد د 6000 او د اسلام آباد پولیس د برتۍ دپاره چې څومره ټرانسجنډر درخواستونه جمع کړي د هغې تعداد د 28100 نادر حواله ماته وایي چې ټرانسجنډر صرف 2000 دي دغه زموږ نه غلطي شوې وه او دلته د اسلام آباد پولیس دپاره د اسلام آباد د پولیس مطابق د هغې د وینا مطابق 28100 ټرانسجنډر دا د پولیس د برتۍ دپاره اپلای کړي دا ظلم دی دا خو تا د دې معاشرې جړې کټ کړي دي دا خو تا پټ په پټه په دې معاشره کې دا د سوري پکې کنستي دي بمونه دې ورته ایښي دي ټایم بامز دي دا شرمناک قانون ټرانسجنډر او دا څلور واړو پاټو پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ کاف پاکستان پیپلز پارټي او د کومې کمیټې کې چې دا بل پاس شوی دی د هغه کمیټې مشره نسرین جلیل سینیټره دا د متحده قومي مومنټ د MKN وه د ټولو بیا ووټ ورکړی دی په سینټ نه پاس کړی قومي اسمبلۍ نه پاس کړی دی هغه زه سینټ کې نه وم په 7 مارچ 2018 دا پاس شوی دی او په 12 مارچ 2018 د سینټ ته راغلی 15 ورځې پس د دې قانون دا شرمناک قانون دغسې وقف پراپرټي بل قانون یې پاس کړی په هغې ما 10 ترامیم راوړي دي هغه سپې بیا میټینګ وشه FATF والم ناست دي 2 ترامیم یې راله ومنه 8 یې نشو منلی د وقف پراپرټي وقف املاک قانون چې کوم راوړی دی په هغې کې لیکلی چې کوم املاک وقف سره رجسټر شي نو په دغه املاکو کې چې ته مذهبي تقریبات کې مخکې به اجازه تلې د ناظمي اوقاف نه
او په دغه املاکو کې په سیاسي تقریر باندې به پابندي. و سیاسي تقریر څه ته وایي؟ د سود خلاف تقریر سیاسي دی، د مسجد اقصی لپاره تقریر سیاسي دی، د بې حیاۍ خلاف تقریر سیاسي دی. سیاسي تقریر څه ته وایي؟ دا خو تا یو مجهول لفظ استعمال کړی چې ټول خلک پکې کوي. او په هغه وقف املاک قانون کې دا لیکلي دي چې وقف که واقف د هر څه دپاره وقف کړي، خو چې کله ایڈمنسټریټر اوقاف یا ناظم اوقاف مطمئني چې حالات سازگار دي، نو هغه وقف هغه خرڅولی شي. حالانکه وقف ته خرڅولی نشي، هغه وقف هغه خرڅولی شي. او واقف که هغه د هر څه دپاره وقف کړي، خو د هغې په آمدن باندې د واقف متعین شوي مد نه علاوه نورو مداتو کې هم ته خرچ کولی شي. لکه واقف یو وقف د قرآن د تعلیم دپاره کړی دی، ته په هغې باندې لیټرین هم جوړولی شي، سړک پې هم جوړولی شي، سکول او هسپتال پې هم جوړولی شي. او د دې وقف املاک په قانون باندې که څوک عمل درآمد نه کوي 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه وي. او د ناظم اوقاف د فیصلې خلاف په های کورټ کې اپیل نشي کېدی، ډایرکټ سپریم کورټ کې به ځان له وکیل کوي. دا یو ظلم یو قانون دی، دا د اسلام خلاف یو حمله ده. دا قانون دی پاس کړی دی او دا ورته FATF ویلي. دا د وقف املاک ګریلو تشدد، انسداد ګریلو تشدد، دا قانون په سینټ کې پاس شو. ما پکې ترامیم راوړل، زما ترامیم یې ریجیکټ کړ او پاس یې کړ. او په ما پسې 15 منټه ډسکونه دا وډبولو. خو چې کله عوامو هغه ویډیو کتله، زما خبرې واورېدې، خلک راپاسېد. په دې باندې مختلف قسمه یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې خلکو مختلف ویډیوز جوړ کړل. وایي چې یو لوی تحریک راوچت شو. هغه وخت د PTI حکومت هغې دا د سینټ نه پاس کړ، خو د یرې نه د قومي اسمبلۍ سپیکر ته خط ولیکه چې دا د قومي اسمبلۍ نه نامه پاس کړه. واپس یې نه کړ. که واپس کړی خبره به خلاصه شي، واپس یې نه کړ، محفوظ یې کړ چې زه قومي اسمبلۍ ته حالات سازګار نه دي مې وړی. اوس چې دا حکومت راغی، هغه قومي اسمبلۍ په ایجنډا راوسته او هغه کمیټې ته ولیکه چې کمیټې به بحث وکړي او اوس یې د قومي اسمبلۍ نه پاس کړي. هغه انسداد ګریلو تشدد بل کې څه لیکلي دي؟ په انسداد ګریلو تشدد بل کې دا لیکلي دي چې اولاد د خپل والدینو خلاف مقدمه کولی شي، ښځه د خپل خاوند خلاف مقدمه کولی شي. په دې کې به هېڅ قسمه ثالثي نه وي، هېڅ قسمه ثالثي به نه وي. دا مقدمه چې وشي او دا تشدد څه ته وایي؟ نفسیاتي تشدد، جسمانی تشدد، جذباتی تشدد، جنسی تشدد، او دې سره معاشي اقتصادي تشدد. معاشي اقتصادي تشدد دا دی چې اولاد وایي چې زما د پلار سره پیسې زیاتې دي او ما باندې خرچ کم کوي، نو دا اقتصادي تشدد دی. دا تشدد که اولاد باندې مور پلار وکړو یا په ښځه باندې خاوند وکړو، نو 3 کاله قید دی، 1 लाख روپۍ جرمانه ده، د خپل ملکیتي کور نه به وځي او په لاس یا په خپه کې به GPS ټریک کړي، یو کڼه به چیدل کېږي چې د هغې سیم به د علاقې د تاڼې SHO سره په رابطه کې. دا شرمناک قانون دی، شرمناک. داسې خو په فوج کې او پولیس کې هم نه وي. هلته هم چې کوم تربیت کېږي، تربیت په پولیس کې او په فوج کې، نو هغه تربیت والا انسټرکټرانو سره، منتظمینو سره اختیاري چې هغې کار کوي، هغې غصه کوي، هغې سترګې راوباسي، هغې خبرې کوي. نو دا خو کور دی، کور خو ډېر اوچت شی دی، خاندان خو ډېر اوچت شی دی، د اولاد او د والدینو رشته خو ډېر اوچت شی دی، د ښځې او خاوند رشته خو ډېر اوچت شی دی. دا خو تا د کاروباري رشتې نه هم کته وغورځوله. نو دا قانون د سنټ نه پاس شوی دی او تیر حکومت د سنټ نه پاس کړه، موجوده حکومت به د قومي اسمبلۍ نه پاس. دا د پاکستان د قانون سازۍ صورتحال دی. لہذا عزیزانو د دې نه دا خبره ثابته شوه، یو څو څیزونه ثابت شو. زه اخري هغه په یو جمله کې بیانوم او بیا اخره کې راځم چې اوس زموږ ذمه داری سي. یو څو څیزونه ثابت شو. نمبر 1، د دې وطن پارلیمنت غلام دی، د دې وطن حکمرانان غلام.
هغه که د هرې حکمران پاټۍ سره تعلق ساتي دا غلامان دي دا د اسلام نه خوفزده دي دا شریعت او د اسلام د پاره یو ترټ خطره ده د دې ریکارډ د دې تاریخ دا وایي چې دا خطره ده دې ته چې کلم اختیار ملاو شوی دی یورپ او امریکا خوشاله کړي پارلیمنت غلام دی حکمران طبقه غلامه ده دویمه دا خبره ثابته شوه چې عوام بدترین قسمه د استحصال او د لوټ مار ښکار دي یو طبقه په مسلط ده بېرحمه ده سنګدله ده او هغه په قسم طریقو لوټ مار کوي عدالتونه هغې سره ملګري دي نظام د حکومت او ریاست هغې سره ملګری دی عوام لوټ مار ته سپارلی شي پاکستان هغه ملک دی چې په هغې کې فلو اف ویلث د دولت بهاو دا د مالدارو نه غریبو طرف ته نه دی د غریبو نه مالدارو طرف ته دی د زورورو اوبه په بره روانې دي اوبه خو په کته راځي خو زمونږ په ملک کې د زورورو اوبه په بره روانې دي دا لوټ مار وطن کې استحصال دی استحصال اسلام جړ کټ کوي جڑ کٹ گئی دے ہر قسم استحصال دا ہر قسم ظلم دا ہر قسم لوٹ مار دا ہر قسم غلا غلطے و کرپشن چیست قرآن خواجرہ پیغام مرگ دستگیری بندے بیساز برق اقبال ہوئی چیست قرآن سے شے دے خواجرہ پیغام مرگ استحصالی طبقول دا مرگ پیغام دے دا قرآن نظام دے دا عدل نظام دا انصاف نظام دا د قسط نظام چیست قرآن خواجرہ پیغام مرگ دستگیری بندے بیساز و برق کمزوری پریوتی یتیمانان کونڈے غریبانان دا غی دستگیری کول دا دا قرآن نظام دا لوٹ مارتا والا دا عمل دا دویمه خبره درېمه داره چې د دې ملک دا ملک عملاً د یورپ او د امریکې په غلامۍ کې دا ملک عملاً د یورپ او د امریکې په غلامۍ کې او دا د عوامو د خواهشاتو په ځای د امریکې او د یورپ خواهشات او ایجنډا پوره کوي او عزیزانو دې سره آخري خبره ده چې د دې ملک اسلامي شناخت ته شدید خطره ده بین الاقوامي طاقتونو دا فیصله کړې ده چې د پاکستان دستور زموږ په لار کې رکاوټ ده د دې د اسلامي شناخت ختمول پکار دی دا ځکه عدالتونه د بحث اف خلاف خبره کوي دا تاسو ګورئ سود عدالت 10 کاله فیډرل شریعت کورټ کې او سپریم کورټ کې جنگ وشو په دستور کې لیک دي 38 डी دا قانون د دستور شک 38 डी پاګه کې لیکلي د سټیټ شل الیمینیټ ربا as soon as possible د 1973 کې چې ریاست په زر تر زر سود ختمي 50 کالو شو غزر تر زر رانغی د دې دستور تحت عدالت ته مونږ لاړو عدالت زموږ په حق فیصله وکړه وفاقي حکومت لاړ او پاګه باندې د سپریم کورټ ته سټی راوغستا او شرمناک خبردار چې سپریم کورټ سټی ورک ولې اکسپټ کوي سپریم کورټ دا درخواست در دې نظام محافظین د شراب حواله سره یو کارو شو دستور کې لیک دی چې شراب منه دي خود طبي مقاصدو د پاره او د اقلیتونو د پاره به د مذهبي تقریباتو د اقلیتونو د مذهبي تقریباتو د پاره به د شراب اجازه دي اقلیتونو لاس چت کړی چې وایي زموږ په مذهب کې شراب منه دي که تاسو شراب سکئ نو په خپل مسکې زموږ په مسکې په خپل عقیده قوانین راوړي دي چې زموږ په مذهبونو کې منه دي لر کړه دستور نه د 2014 نه دا مام پیش کړی یو کارو شو چې ما قانون پیش کړی دی چې باید دا د اقلیتونو د لپاره مذهبي تقریبات دا لفظ لرکې تاسو اقلیتونه دلته وګورئ او د شرابو پروډکشن ته وګورئ اقلیتونه خو 1% هم نه دي او پاکستان کې چې د شرابو کمی کارخانې دي د هغې کم پیداوار دی هغې خو تباهي راوستله یو کالو شو هغې باندې حکومت جواب نه ورکوي د 2014 نه دا قانون ګرځي راګرځي نو د پاکستان اسلامی شناخت خطره کې FATF IMF امریکا یورپ
او داغي سہولتکار د پاکستان پارلیمنٹ او داغي سہولتکار زمو حکمران طبقه او حکمران پارٹی د دې د لاسه د پاکستان اسلامي شناخت خطر کې دا د پاکستان موجوده صورتحال دی. مالک تفصیل سره تاسو ته بیان کو ځکه چې په دې باندې ځان پوهول ضروري وو. اوس دا چې موږ کوو عزیزانو د علماو په حیثیت سره خو به زه تاسو ته ستاسو ذمہ داري نشم کولی ځکه تاسو علما او موږ ستاسو نه زده کړه کوو استادان یې زمونږ خو زه د تذکیر دپاره یادګیرنې دپاره او تذکیر د ځان دپاره صرف یو څو خبرې په طور تجویز کړم. لومبی څیز عزیزانو دا دی چې راسخ علم دا د وخت ضرورت دی د قرآن سنت. داسې علم چې هغه دریابي هغه جووري هغه سطحي نه وي. د قرآن و سنت جوور راسخ او دریابي علم دا لازم دی دا حاصل کړي دا ډېر بنیاد دی. دویم څیز بیا دا دی چې د راسخ علم سره چې کوم جدید ډیولپمنټس دي پیشرفت دي ایشوز مخې ته راځي هغې باندې نظر ساتل. دا اوس دا ټرانسجنډر اکټ باندې پکار ده چې تاسو یو مقاله ولیکئ یو مقاله په انسداد ګریلو تشدد باندې ولیکئ د قرآن سنت په رڼا کې ردی جایزه واخلئ او دا چې کوم مسائل راپیښ دي پاکستان ته قرآن و سنت دې د دې دپاره چې د انسانیت رهنمایي او رهبري وکړي. دا صرف د درس و تدریس د حلقې لپاره محدود نه دی. دا په نظام تجارت کې په نظام سیاست کې په نظام عدالت کې په بین الاقوامي امورو کې د رهنمایي دپاره دی. هغه رهنمایي به هغې کېږي چې موږ په خپله دغې ته خپور مخکې کړو داخله وکړو په دغه کې. نو په جدید ډیولپمنټس او پیشرفت باندې نظر ساتل او برپور تنقیدي نگاه په هغې باندې اچول دا ډېره زیاته ضروري ده. زه تاسو ته خپله خبره کوم دا چې سینټ کې داسې څیزونه ما ته راشي نو هغه افغانیان وایي چې چا په مدرسه کې سبق نه وویلی کالج کې به ویلو هغې ته به مکتبي وي. نو موږ خو مکتبیان یو. نو موږ د مولانا مودودي رحمت الله علیه دا ویژن خو راکړی دی چې دا پوهېږو چې دا شی ټیک نه دی خو د قرآن و سنت په رڼا کې بیا د هغې متبادل او په هغې باندې یو جوور تنقید کول د قرآن و سنت په رڼا کې د دې دپاره بیا موږ ته د علماو ضرورت دی. نو زه دا خبره کومه چې موږ سره داسې علما کم دي موږ سره داسې کم نور خلکو سره شته او هغه هم زموږ خلک دی هغه هم د اسلام کار کوي خو زموږ خپلو ادارو کې داسې خلک پکار دي چې موږ دا ووایو چې دا مسله راله او زه فورا هغه ته هغه په وټساپ ولیږم او هغه ماته په 2-3 ورځو کې مکمل د هغې یو متبادل د قرآن و سنت برپور تنقید د قرآن و سنت په رڼا کې شکوار د هغې په مندرجاتو د هغې په اصطلاحاتو د هغې په الفاظو او د هغې یو متبادل نو دا به هغې کېږي جدید علومو سره او جدید پیشرفتونو باندې ستاسو نظر نو دا دویمه. درېیمه دا ده چې غټه خطره دې وخت کې انتشار او تقسیم امت هغه ده د انتشار او د تقسیم په مقابله کې اتحاد امت دا ډېره لویه ضروري خبره. اتحاد امت قوت دی د امت دا د امت طاقت او سټرنث دی نو د اتحاد امت لپاره کوشش کول. څلورمه ده چې اعلی کلمت الله او اقامت الدین د خپل ژوند مقصد ګرځول او خپل علم بطور هتیار د هغې دپاره استعمالو خپل علم بطور هتیار د هغې دپاره استعمالو. اقامت دین اعلی کلمت الله دا د ژوند مقصد دی او زما دا علم دا د دې د تقویت ذریعه وي. نو دا او آخري خبره ده چې د اصلاح معاشره او د انقلاب دپاره کوشش کول. په یو خبره ځان پوهه کړئ دې وخت کې اسلامي تحریکاتو ته او د امت ته غټه خطره د وایلنس نه پر تشدد تحریکاتو نه
پر تشدد تحریکات دی وخت کې د دشمن مقاصد پورا کوي. اسلام، اسلامی تحریکات، د اسلام نظام هغه بدنامي، اسلام پسند د عامه المسلمین او د جمهور د لری کوي، د دې او د عوامو په منځ کې دیوالونه راولي. دا غینه بزان ساتي، دا غینه خپل خلق ساتي، خپل شاګردان به ساتي. د ټول نه لوی خطر، سنگینه خطر پر تشدد خفیه زیر زمین غیر قانونی تحریکات دي. آئینی، جمهوری، برسری زمین قانون او د آئین په دایره کې خپل جدوجہد جاری ساتل، دا د قرآن و سنت روح دی. مولانا مودودی رحمت الله علیه متداوی او د په ثبوت ویل. خو دې سره د اصلاح معاشره کار په دې آئینی، قانوني، جمهوری، برسری زمین جدوجہد سره او د انقلاب کار دا ضروري دی. بغیر د دین نه کیتا. تاسو وګورئ فیډرل شریعت کوډ کې موږ د ټرانسجنډر اکټ خلاف تلیو. زما یقین دا ان شاء الله تاسو ته دا وایم او دا تاسو نوٹ کې. ټرانسجنډر اکټ به ان شاء الله ختميږي، ان شاء الله به ختميږي. دا به ان شاء الله دا اکټ پر دې پر مخ موږ ورول ان شاء الله. فیډرل شریعت کوډ کې هم دا قلدم کیږي او دا به ان شاء الله دا پارلیمنت په موږ مجبورو چې دا اکټ قلدم کی او چې کوم خنثی افراد دي، خنثی افراد، دا غي د لپاره ما مکمل قانون راوړی دی چې دا غي قانون نوم دی خنثی افراد کے حقوق اور بہبود کا قانون. تفصیلی قانون دی خنثی افراد لپاره. هغه به زه تاسو ته درکم، په هغې باندې تاسو لږ خپله تبصره یو تحقیقي مقاله پرې وکړئ چې په دې کم څیزونه ښه دي، کم کمی دی، کم دا دی، دا داسې پکار یو خپل یو مشق پرې وکړئ. ان شاء الله هغه به موږ خدا ولې دا ځکه وشو چې تاسو راپاڅېدئ، علما راپاڅېدل. مولانا صفي الله صاحب، شیخ صاحب ما ته خبره کوله چې ما جنازه کې په دې تقریر وکړم او په هغه جنازه کې علما راغلي وو، هغې ته مې وویل چې د جمعې په خطبو کې خبرې وکړه ځکه چې تا اعلان کړی و. هر مسلک والا زه د ټولو قدر کوم، هر مسلک والا، هر مکتب والا چې ما چغه وواله ټولو را سره مرسته وکړه. الله دې ټولو له اجر ورکړي. غیر معمولی مرسته. اهل حدیث، دیوبند مکتبه فکر، بریلوی مکتبه فکر، سیاسی دینی تحریکات، غیر سیاسی دینی تحریکات، شخصیات، علماء، مدارس، ادارې. زه اوس راتلم ستاسو دې پروګرام ته ماسپښین مونځ ته په موټر وی ودرېدم چې مونځ مې وکړه، بهر راوتم نو مولانا صاحب رانه غاړه تاو کړه په بیره انټرچینج غالبا. ما ته زه خو دې په فیسبوک باندې ګورم او ما په دې منبر باندې په هر جمعه کې د ټرانسجنډر اکټ خلاف خبره کړې ده. نه ما پیژنې نه زه پیژنم. دا قوت دی چې کله تاسو راپاڅېدئ د عوامو د طاقت نه دا عدالتونه هم یریږي، دا پارلیمنټ هم یریږي. د پارلیمنټ د پاسه به د احتجاج ډنډه سوره ساتئ. پارلیمنٹ او عدالت ته به هر وخت د دې خبرې یاد دهاني کوئ چې موږ ویښ یو، بیدار یو، اوده نه یو، غافله نه یو. که لږ غوندې اخوا دېخوا شي د دستور د اسلامي پټلۍ نه، نو په زوره به دې پټلۍ ته ورخېجو. دا ځکه نن د ټرانسجنډر اکټ حوالې سره پارلیمنټ هم لګیا دی. دا اوس پرون اجلاس و، پرون نه بله ورځ، پرون جمعې ورځ، پرون اجلاس و. په اجلاس کې کمیټه اجلاس و. په اجلاس کې چې څومره خلک ناست و، د ټولو خلکو د سینټ په کمیټه کې په دې باندې اتفاق وشو چې دا ټرانسجنډر نوم ختمول پکار. دا بالکل ټیک ده. دا ستاسو ایجوکیشن، آگاهی، اویرنس، خبرداری او زبردست आवाज چې بای کې دا شی نشه موږ راپاسو احتجاج وکړو. دا زموږ دستوري حق دی. پارلیمنٹ چې داسې قانون جوړوي نو پارلیمنٹ د خپل اختیار نه تجاوز کوي، د اسلامي پټلۍ نه کته کوزیږي. او چې کله پارلیمنٹ د غیر په اشاره د اسلامي پټلۍ نه کته کوزیږي، موږ به د احتجاج په قوت او طاقت باندې دا پارلیمنٹ واپس په اسلامي پټلۍ باندې راخیجو. دا زموږ دستوري حق دی. نو د دې لپاره بیدار اوسئ، د انقلاب لپاره د احتجاج، د آگاهۍ،
د شعور د تعلیم او د زبردست قسمه جدوجہد نه بغیر بل لار نشته. دې لپاره خلک تیارول، ځان تیار. د هغې په نتیجه کې دا کوم کوششونه روان دي. پاکستان په باره کې دا ختم نبوت، دا 295 بی او سی د ناموس رسالت، دا د پاکستان د دستور اسلامي شناخت، دا ټول سیزونه عملاً په ګیره کې دي او محاصره کې دي. او ان شاء الله که چېرې تاسو دقسې لکه څنګه چې په ټرانسجنډر اکټ باندې د هر طبقې او د هر مسلک او د هر مکتب خلک یو اواز شو، دقسې که د اسلام دپاره په خپل خپل ځای به یو خیر دی، خو اسلام زمونږ قدر مشترک دی. اسلامي نظام قدر مشترک لپاره خپل خپل ځای اواز چتو. نو د دې په نتیجه کې به موږ د دفاع اسلام نه نفاذ اسلام مرحله کې داخل شو. او زه خلکو ته دا وایم، دا وطن د دفاع اسلام دپاره نو حاصل شوی، دا وطن د نفاذ اسلام دپاره حاصل شوی. زمونږ ملک دی د نفاذ اسلام دپاره حاصل شوی دی. او زمونږ پارلیمنت هغه د غیر سہولت کار دی، زمونږ حکمران د غیر سہولت کار دی. زمونږ پارلیمنت او حکمران طبقه د دشمن په سب کې د اسلام خلاف ولاړه ده. دا دفاع دا پرېښودل پکار دي. اوس ایجابي طور باندې پرو ایکټیولی پوزیټیولی اوس جارحانه پالیسی چې دا وطن د دفاع اسلام دپاره نه د نفاذ اسلام دپاره دی، دغه اقبال ویلی دي، دغه قائد ویلی دي، دغه دستور پاکستان وی دې وطن کې اسلام نافذ کې بله خبره نه من. دا د خپل جدوجہد روح متعین کول پکار چې کله موږ د دفاع اسلام نه نفاذ اسلام ته راشو او جارحانه طور په دې باندې یو یلغار شروع کو، په عدالتونو په پارلیمنت او عوامو ته آګاهي ورکو، تعلیم ورکو، شعور ورکو، یو تحریک یو لهر راوچت کو، د هغې په نتیجه کې بیا تبدیلي راځي انشاءالله. زما دا یقین دی انشاءالله ټرانسجنډر اکټ خلاف چې کومه بیداري ده دا یو نیک شګون دی، دا یو رڼا ده. او انشاءالله دا به مونږ کاغه وقف پراپرټي قانون دی، وقف املاک قانون دی، کاغه انسداد غریلو تشدد په نوم سره مغربي قانون دی، شیطانی قانون دی، د هغې خلاف هم او د نفاذ اسلام دپاره هم دا به دا تحریک او دا لهر به انشاءالله استعمالو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.